Okay students, زموږ نن ټاپک د پریویس ټاپک سره ریلیټډ دی. کوم چې دینه مخکې لیکچر کې موږ فزیکل کوانټیټیز ډیسکس کړه. فزیکل کوانټیټیز کې تاسو د یو زموږ سره بیس فزیکل کوانټیټیز وو، بل زموږ سره وو ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز. اوس موږ نن چې کوم ټاپک وو انټرنیشنل سیستم اف یونټس، د دې سره به تاسو بیس فزیکل کوانټیټیز نورم کلیر شي، په باندې به خپو شي. سټوډنټ د 1960 نه مخکې یو سیستم نو چې هغه په ټول دنیا فالو کوي، هر ځای کې به خپل سیستم فالو کېده. ٹھیک ده؟ مثلا یو سیستم به دا فالو کېده برټش سیستم، هغه ته APS سیستم، A stand for foot، P pound، S second. چې کوم لینث او هغه په فوټ کې میجر کو، چې ماس په هغه په پاوند کې میجر کو، او ټایم په سیکنډ کې میجر کو. This is British system. دا به په میجرمنٹ په ټول بدی کې کو. بل یو سیستم به فالو کېده، دیٹ از گاشین سیستم، هغه ته CGS وایي. C stands for centimeter، G gram and S second. چې کوم لینث او په سنټیمیټر کې دی میجر کاو، ماس په ګرام کې میجر کاو، and similarly ټایم په سیکنډ کې میجر کاو. بل یو سیستم موږ سره هم MKS. M stand for meter، K stand for kilogram and S stand for second. دا هم دی دا سیستم فالو کو. اوس چې یونیفارمټی راشي، یونیفارمټی مطلب دا دی چې داسې یو سیستم ضرورت و چې هغه سیستم په ټوله دنیا کې فالو کیږي. ټیک ده؟ لکه دې نه مخکې به ټیک ته چې موږ سره میجرمنټ کېدل، خو هر یو ملک یا هر یو ریجن به ځان له سیستم فالو کوو. د دې د وجې نه به د یو ریجن په سیستم په میجرمنټ په بل به پې نه پوهېدو، مشکلات به پکې وو. نو دیو تاسو چوکو چې موږ یو سیستم راولو چې په هغه موږ ټوله دنیا کې فالو کیږي سیستم. نو دیو په دې سیستم کې موډیفیکیشن وکړو په MKS کې. MKS کې موږ سره الریډي درې دي، میټر، کیلوګرام، سیکنډ، درې شته، نور یې سره څلور اډ کړو. MKS دې سره درې نور اډ شو، څلور. یو زموږ سره کرنٹ چې هغه زموږ سره په امپیر کې میجر کوي، بل زموږ سره ټمپریچر کیلوین کې، similarly amount of substance mole، او بل زموږ سره و luminous intensity کندیلا CD. دا څلور سره نور اډ شو، زموږ سره شو 1 2 3 4 5 6 7. دې 7 کوانټیټیز ته وایي SI سیستم یا ورته وایي انټرنیشنل سیستم اف یونټس. ٹھیک ده؟ او دې ته موږ وایو بیس فزیکل کوانټیټیز ورته هم وایو. ٹھیک ده؟ زموږ سره فرض کړه شو کوانټیټي، او دا زما سره شو یونټ، او دا شو سیمبل. ٹھیک ده؟ ګورئ ته دې 7 دا په ولنه پرس کې زما سره دی میټر، د کوانټیټي نوم دی لینث، د دې یونټ دی میټر، او د دې سیمبل دی M. دا په شان کې زموږ سره ماس دی، د ماس یونټ دی کیلوګرام، سیمبل دی kg. سیملرلی زموږ سره چې کوم بل کوانټیټي ده ټایم، د دې یونټ دی سیکنډ، او سیمبل دی S. کرنٹ دی الیکټریک کرنٹ، د دې یونټ زموږ سره دی امپیر، او سیمبل دی کیپیټل A. Similarly زموږ سره دی ټمپریچر، unit is Kelvin and the symbol is K. Similarly amount of substance, the unit زموږ سره دی mole، او symbol is show mole. ٹھیک ده؟ دا شان زموږ سره دی luminance intensity، د دې یونټ زموږ سره دی کندیلا، او سیمبل دی CD. دې 7 کوانټیټیز ته وایي، او د دې یونټ ته وایي SI یونټ. سمپلی ورته موږ وایو SI یونټ، او نور دې ته وایي انټرنیشنل سیستم اف یونټس، او دې 7 ته بیس فزیکل کوانټیټیز هم وایي. ٹھیک ده سټوډنټس؟ اوس
زله په دې سره لږ په ډیټیل سره زما ټیک ده دا تاسو ته لږ ایکسپلین کوم چې زموږ سره دا 7 ولې واغستل دینه مخکې تاسو ته ما دوه سیستم نور الریډي کلیر کړی چې زموږ سره برټش سیستم دی ګاشین سیستم دی بیا پکې دا ام کې اس موډیفاید کو دی له اس آی یونټس ولې ورکړه ټیک ده دا خبره ساتي چې کله موږ دا سیستم اخلو هغه موږ سټانډرډ سیستم کنسیډر کوو نو پکې به زموږ سره دوه خصوصیات لازمي یو به زموږ سره صحیح پرماننسي او بل به زموږ سره ریپروډیوسیبিলিټي د دې لږ ځان پوهه کوي چې زمونږ اس آی سیستم دا مونږ غسته لري نو دغه دوه خصوصیات یو به زموږ سره یې پرماننسي the second that is reproducibility